ماته یو سړي وویل چې داسې مجلس ولو د زنانو مجلس و په کې یوه زنانه چې د هغه مطلقه وه طلاقه سوې وه په یو کونج کې ناسته وه سترګې ډېرې سرې وې نو خدای خبر چې څومره به یې ژړلې څومره پلانی ما هغه ته وویل مال هغه بیا د هغه سړي سره نه ده جوړه هغه سړي دا سړي سره نه ده جوړه دغه یا پلار دی یا ورور دی یا هر شي د هغه سره جوړه نه ده ما ورته ویل خیال کوه ګوره دا لور دا خور دا ښځه د دې مجلس په ټول ژوند مه کوه سپی سړی به د چا د لور د خور مجلس کوي که نر وي زما د سره مجلس وکړه زما دښمني زما د سره دښمني وکړه که دې سر را پرې کوئ که دې ټوکړې کولمه ستا خپله خوښه ده که زه ستا دښمن یم خدای دې نه کوي الله دې نه کوي که زه رښتیا نر وم غیرتمن نو به ستا د سره پر دا خبره وساتم ستا لور دا زما لور ده ستا ښځه زما خور ده دا به نه کوو دا یې زده کړئ دا خبرې صحیح ده نو ما هغه سړي ته هغه د یو چا د لور خبرې کولې د هغه سره بیا د ده تعلق نه و برابر دښمن یې ولو او دلته دا لور یا خاوین وفات سوی یا طلاقه سوې وه ما خالي دا ورته ویل انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا داسې مه کوه قطعا به نه کوي دا غلط کار دی